دا ایسو ورځې وړاندې که ستاسو خیال و ملکه الیزبت وفات شوله. الیزبت کوین کوم چې د تاج برطانیا د هغې سرخیل وه هغه زنانه وفات شوله. دا زنانه مسلمانه نه ده او په اسلام کې دا دی چې موږ به دعا صرف او صرف مسلمان لکو چې مسلمان کله وفات شي موږ به د هغې تعزیت له هم ورځو او موږ به هغې ته دعا هم کو چې الله ویې بخه الله معافی که. خو نن موږ قرآن داسې پرېښی دی د دین نه داسې بې خبره یو چې ملکه الیزبت مړه شوله نو پاکستان چې د نظریې تحت جوړ شوی و چې د دې نظام به د لا اله الا الله محمد رسول الله او هغې پې هم د 3 ورځې د سوګ اعلان وکړو چې موږ پاکستان په دې باندې خفه یو 3 ورځې موږ د مړي تعزیت کوو نو موږ د دغې ښځې تعزیت 3 ورځې وکړو. او زه خبر شوم په خپله ما نه دي کتلي خو بل زما ته مولانا صاحب ویلو چې څوک بدبخته تللی عمرې له چې زه د ملکه الیزبت دپاره عمره کومه نو یې نیولی سعودي حکومت نیولی دی چې ته څنګه د هغې زنانه دپاره ته تعزیت دغه عمره کې چا مسلمان اړو ده نو زمونږ خو دغه دین دی او دغه سمج دی. هغه زمانه هم د ښځو نه خلک تاوېدل او نن زمانه کې هم دغه د ښځو نه خلک تاوېږي. ملکه الیزبت هغې سبا د خپل عمل مطابق الله معامله کوي. او د انساني همدردۍ په بنیاد باندې که یو سړی وایي چې اره بس وفات شول او د چا په مرګ باندې د چا زړه ته خفګان ورسېږي خو ټیک ده خو کوم رسومات او کوم عبادات چې هغه د اسلام سره خاص دي د مسلمانانو سره خاص دي او هغه من غیر مسلم له ورکوو نو دا د مسلمانانو شعار نه دی دا اسلام او دین نه دی. او بیا فرمایي و ان یدعون الا شیطانا مرید دی د شیطان د سرکشه شیطان عبادتونه کوي. لعنه الله الله په شیطان لعنت ویلی دی الله ته خیری کړی دی لعنت یې ګرځولی دی. وقالا خو شیطان الله ته یو بدماشي کړې وه د الله مخکې یو ګستاخي کړې وه او الله رب کریم ته یو داسې خبره کړې وه چې د ده شان نه ډېره زیاته اوچته وه. ویې ویل لاتخذن من عبادک نصیبا مفروضا چې تا خو زه وشړلم او د جنت نه دې راوغورځولم خو الله تعالی ته وایي زما ملګري به نه کمیږي. لاتخذن لام د تاکید دپاره دی او نون تاکید ثقیله ورسره ملګری شوی دی. لاتخذن من عبادک نصیبا مفروضا چې ستا په دې بندګانو کې به زما یو مقرره حصه مقرر ابه زما ملګري به دی دا په ما پسې راځي. ستا پیغمبر دې دعوت ولا ورکوي یو علما هم دې پسې لګیایي یو نیکان صالحان دې پسې لګیایي خو دا به په ما پسې راځي دا به زما د زنده‌باد نارې وهي. بلکل ته ورته هر څه وایه ته ګوره دې معاشرې ته که نه قرآن ورته وایه حدیث ورته وایه خو د ده په ذهن کې چې شیطان کومه خبره اچولې ده نو دا هم په هغې پسې روان دی. لاتخذن من عبادک نصیبا مفروضا په دې وجه باندې عزتمندو زه دا د زړه نه دا خبره کومه چې کله هم د حق او د باطل مقابله راغله د حق له چا سره هم دی که دا ستا سره دی که ستا د ملګري سره دی که ستا دشمن سره دی نو د دې حق ملګرتیا یې وکړه. که کلاوې ملګرتیا نشي کولی څه مجبوریانې دې وي نو کم از کم مخالفت یې مه کوه. ولې ځکه د حق په مقابله کې به زه د شیطان ملګری کېږي نو ته به د دې آیت په ذیل کې راځي چې لاتخذن من عبادک نصیبا مفروضا بیا به د شیطان ملګری کېږي. نو شیطان په هغه زمانه کې بیا یو څو خبرې کړې وي او 4 غټې غټې دعوې وکړې د الله تعالی په مجلس کې د الله په دربار کې 4 دعوې کړې وي. یو دعوې دا وکړه الله ته وایي ولا ادولنهم زه به دا خپل ملګري بېلارې کوم زه به ته لار روکوم دا به په حق لار باندې نه ځي دا به د دین په لار باندې نه ځي دا به د توحید په لار باندې نه ځي دا به د صالحانو سره نه خوشحاله دا به د ګمراهانو سره خوشحاله. لادولنهم اضلال او گمراه کول د شیطان اول کار هم دا دی چې دا انسان بېلارې کی اضلال گمراه کول. نو شیطان چې کله یو سړي سره ملګرتیا کوي د شیطان د دوستانې اوله پړوی هغه گمراه کول دي. دا به یو انسان دوکه کوي دا به بېلارې کوي کله به د مونځ نه راوباسي کله به د روژې نه راوباسي د قرآن د درس نه به بندوي د ذکر اذکار نه به بندوي د ښو مجلسونو نه به بندوي د صالحانو سره د تعلق نه به بندوي په څه نه څه طریقه باندې به دا د انسان بېلارې کوي. یو وعده دا کړې وه او دا دعوې هم ده وعده هم ده. او دویم نمبر دا و چې ولامنینهم زه به دې خپلو ملګرو ته او دې ملګرو ته دا کوم خلک چې زما ملګري شول زما په دې حصه کې رالل لامنینهم زه به دوی ته په زړونو کې ارزوګانې وراچوم ارزوګانې
لأمنینهم، بس دا به تشې ارزوګانې کوي. سیدنا عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما د دې آیت تشریح کړی دا چې د دې څه مطلب دی چې شیطان الله ته ویلیو چې زه به دې انسانانو ته په زړونو کې تمناګانې ارزوګانې وراچوم. ابن عباس یو ارزو دا ده، وای دا شیطان به ته په زړه کې دا خبر وراچوي چې لکه دوزخ نشته، جنت نشته، د مولیانو خبرې دي. یاره الله کم دی؟ الله خو موږ ونه لیدو، په کوم ځای کې دی؟ او فرشتې په کوم ځای کې دي؟ او دا انسان شیطان په کوم ځای کې دی؟ دا به وایي چې په قبر کې سوال او جواب دی، دا په کوم ځای کې دي؟ او نبی علیہ السلام اسمان ته ختلی او دا په کوم ځای کې دي؟ د جنت او د جهنم نه به دا په طریقه باندې منکر کوي. دا ارزوګانې به وراچي، دا شی نه نشته. یو طریقه دا ده. ابن عباس وی دویمه طریقه دا ده چې دا کله ګناه وکړي، ګناه او په ګناه کې اخته وي، دا شیطان ورته به داسې ارزو وراچي چې صبر وکړه، ستا خو لا ځواني ده، ستا خو ډېر عمر پاتې دی، ستا په ګیره کې لا سپین نه دی راغلی، ستا خو لا واده نه دی شوی، ستا خو لا بچي نه دي شوي، ډېر عمر دی، په قلاره به توبه وباسم، عمرې له بلال شمه، حج له بلال شمه، تبلیغ کې بلال شمه، او ډېر وخت دی ما ته په قلاره باندې به زه ټیک کېږم. او دا ارزوګانې ورته وراچي چې توبه او استغفار دې ته لا وخت شته دی، دې ته لا وخت شته. لکه شیطان حدیث کې راځي، وایي شیطان چې کله د شپې د اخرې پهري او د اخر ټیم یو سبا نږدې شي، نو په دې وخت کې دا خوب ډېر زورور شي، او دا شیطان وی راشي او دا وی دی انسان د غوګونو داسې ټپي څنګه چې وایي دا مور د خپل بچی للوکي، دغسې په مزه له د غوګونو ټپي او ورته ویده شه او ارقد اوده شه او لیل طویل، اوږده شپه پرته ده، ډېر ټیم دی، صبر کوه. دا شیطان دومره زوروري. د دې ما یو تجربه په خپله باندې کړې ده. موږ طالبانو ته فیم القرآن کې مردان کې د کاټلنګ یو بابا و، هغه به خدمت کو، مدرسې خادم و، زموږ سره نږدې د بناتو جنکو مدرسه و، نو دا ډوډۍ موډۍ او د ترکاریانې به یې وړلې، ډېر ښه انسان و. خو په هغه کې دا یو کمال و چې د خپلې ذمهدارۍ نه منهاج الدین بابا الله دې وبخښي، الله دې غریق رحمت کړي، سپین ږیری و. نو هغه بابا به داسې کار کوو چې د خپلې ډیوټۍ نه علاوه د ساري وختي به هغه اذان وایي. دا د هغه ذمهداري نه وه، خپل شوق باندې به وایو، تهجد ګزار و، تهجد به کول. نو کله به چې تهجد ته پاسېدو اذان به نه ویلی، نو په دې کمرو باندې به وګرځېدو، که کوم طالبان تهجد کوي نو دروازه به یې وټکوله په قلاره باندې، نو کم کسان به چې پاسېدل به پاسېدل. بیا به چې کله اذان ووایو نو د اذان نه پس به بیا په دې کمرو باندې ښه بیا په دویم ځل ګرځېدو، بر چت باندې، په اول چت باندې، او دا به دا دروازې به یې وټکولې په تیزه ته دې پاسېږې لکه بس اذان شوی دی، راځئ سنت ټیم دی، مونځ ټیم دی. ده به ځان له سنت وکړل. بیا به چې کله دې جمعې ته 15 منټه پاتې شو، دا دومره ښه انسان، نو 15 منټه به چې کله پاتې شول، نو 15 منټه پس په دې کمرو باندې بیا دا کم چې دا سس پس طالبان به چې نه به شو پاسېدی، نو په دې درېیم ځل باندې بیا پرې دروازو باندې را کېښودلو، په تیزه به دروازه والا او پاسېږي 15 منټه پاتې دي، هله شا به جمع ودرېږي. موږ په دې دویم نمبر کمره کې بره په چت باندې وو، زموږ یو طالب و، هغه چې کله دا دروازه په تیزه وله پاسې 15 منټه دي او نه قلارېدو، نو هغه ملګری ورته ویل که 15 منټې کې وایي نیمه ګنټه خوب کېږي، ډېر ښه ټایم دی وایي 15 منټه کې نیمه ګنټه خوب کېږي. دا شیطان هم دقه شانې وایي، ته به ښه وګورې، تا ته به دا موبایل ریماینډر درکړي، هغه مخکې ټایم پیس به ورته وایي، هغه به اواز شروع کړي، څومره منټه پاتې دي؟ 60 منټه. ورېږه بیا وده کېږم، بیا به راپاڅېږم. بیا چې کله 15 منټه پاتې شي، ورېږه 15 منټه خو شته، جمع ځان رسولی شمه، تکبیر اولا له بلال شمه، بیا بس هغه هم پاتې شي، نو څیزونه موږ لمونځ بیا قضایي. او ته یقین وکړه دا دومره خطرناک شی دی چې د جمع دا ټیم کله ختم شي که نه، به طور مثال لکه د ساري مونځ نن سبا په باندې 15 بجې دی، که څوک پاسوي 10 منټه د پاسه، 15 منټه د پاسه د ساري مونځ دی. نو چې کله 10 منټه د پاسه 15 بجې مونځ دی، نو 15 منټه د پاسه 15 بجې به ته نشې پاسېدی، یاره ډېر ټایم دی. خو چې دا کله داسې دا جمع وشي 15 منټه د پاسه 15 بجې شي، په کټ کې به تاله خوب نه درځي، بیا په ټیک ټاک به ته پاسېدی شي. دې نه معلومه دا شوه چې شیطان دا خطرناک کارونه شیطان کوي، نو موږ به د شیطان سره دښمني کوو. لأمنینهم دا معنا ده. او درېیم نمبر ابن عباس وایي دا ارزو ورته داسې وراچوي چې وایي چې مړه ته خو ډېر بزرګ انسان یې، ستا په شان عبادت لا چا کړی دی، ته خو ډېر ښه، ستا خو ډېره ښکلې عقیده ده، ستا خو ډېر ښکلی عمل دی، او زما په شان لا څوک کېدی شي او ده ته ځان ډېر اوچت انسان ښکاره کېږي. یو ورځ چېرته 15 وخته په جماعت باندې چې کله جمع وکړي، مونځ وکړي، نو ځان ورته بیا ولي الله ښکاره کېږي، بیا د خوبونو په انتظار دی،
بیا د کراماتو په انتظار دی چې اوس به زما په لاس باندې کرامتونه چېرته ښکاره کېږي. او زمونږ په دې معاشره کې ناشنا غونه چل دی، هغه وایي چې الکرامت حیض الرجال، په دې زنانه ونې میاشت کې بیماري راځي، وایي دا کرامت دا د سړو حیض د بیماري دا پټ ساتي. خو موږ په دې کرامتونو باندې ډېر زیات یقین کوو، پلانی دی او د قبر نه رڼاګانې ښدلې، او چې کله مړ شي نو ډېر قیمتي شي، چې مړ شي نو ډېر قیمتي شي. زنانه به او دا به پرده نه کوي، د هر چا کره به ځي، په بازار کې به ګرځي، مارکیټ له به ځي، د خپلو خپلوانو کره به ځي، په کلي کې به دا ګرځي، د پردې خیال به نه ساتي، لوپټه به نه پسروي، برقه به نه پسروي. خو دا زمونږ څه بعضې رواجونه داسې دي چې کله د دې خاوند کله مړ شوي په دا باندې عدت دی، بس دا و بیا کوټې ته دننه نه نوځي، بس زه پرهیز کوم، او 4 میاشتې او 10 ورځې بیا د کوټې نه بهر ته نه راوځي. دا کوم دین دی؟ دا نه دی دین، دا شیطان طریقه ده چې تا د ځان نه په تا باندې عبادت جوړ کړي او په دې تا خوشحاله کړي چې دا ډېره بزرګه ښځه ده، ګوره د کوټې نه بهر ته نه راوځي، اړو د چا سره خبرې نه کوي. داسې نه ده. دا د پردې د حکم تا ته رکال 12 میاشتې دی، دا د حجاب د حکم تا ته رکال 12 میاشتې دی. دا د شیطان طریقه ده چې ولأمنینهم. دا 2 وعدې شولې، او درېمه دعوې دا وکړه چې ولآمرنهم فلیبتکن آذان الانعام. الله ته شیطان وی اے الله ستا په دې بندګانو کې به داسې ملګري ځان نه نیسمه چې لآمرنهم زه به ورته امر کومه او زما امر به مني، زما خبرې به مني، ستا به نه مني. نو څه به کوي؟ فلیبتکن آذان الانعام. دوی به څه کوي؟ دوی به د څاروو غوږونه کټ کوي، په دې کې به سوري کوي. په دې به شاید تاسو کې کم خلک پوه شئ، وجه دا ده چې زمونږ په دې علاقو کې الحمدلله علماو ډېر پخوانه محنت کړی دی او د توحید عقیده شته او موحدین ډېر دي. او په هغه زمانه کې د نبي علیه الصلاۃ والسلام په زمانه کې هلته 4 قسمه داسې څاروي وو چې په ځان باندې هغوی هسې حرام کړي، بحیره، صائبه، وسیله او حام به ورته وایو. نو الله رب کریم په سورة المائده کې حکم راولېږو چې ما جعل الله من بحیرة ولا صائبة ولا وسیلة ولا حام. الله دا 4 په تاسو نه دي حرام کړي، دا خورئ تاسو. خو دې د ځان نه یو عبادت جوړ کړی و، هغه عبادت داسې و چې وښه وه او 15 ځل به لنګه شوله او په 6م ځل باندې به چېرته هغې نر بچی راوړو، نو بس په دې غوږ کې به یو سوری وکړو، بحر ویلی کېږي شق تشلولو ته، نو دې ته به بیا بحیره ترورۍ ویله. بحیره دا بحیره اوښه ده، او دا بحیره اوښه به داسې وه چې په دې باندې به چا سورلي نه شوه کولی، د دې ملا به په ځان حرامه کړله. دې به چې په کوم پټي کې خوراک والته به خوراک کولی شو، دې به چې په کوم کوی کې اوبس کړي هلته به اوبس کړلی شوې، ویل دا بحیره ده. هر کې الله داسې حکم نه و کړی. په دې زمانه کې دې مطلب دا دی چې د ځان نه به عبادات جوړوي، د ځان نه عبادتونه. لکه زه به د هغې مثال ویم، کله چې دا رمضان ختمیږي او اخره جمعه که نه، جمعة الوداع چې ورته ویلی کېږي، نو په دې بعضې جماعتونو کې خطیب صاحب د جمعې د مانځه نه اعلان وکړي، وروستو وایي قضایي عمرې به کوو، 2 رکعاته لمونځ به کوو او تاسو به راپسې په جمع کوئ. 2 قسمه دا قضایي عمرې کېږي. یو دا ده چې 15 واړه منځونه راوګرځئ، یو د سارې جمع وکړي بې ټیمه، ټیم د ماسپښین دی او جمع د سارې کوي، بیا د ماسپښین د جمعې مانځه نه پس بیا بله جمع وکړي، بیا د مازدیګر هغه وکړي، بیا د ماښام بیا د ماسخوتن 15 منځونه وکړي. وایي په دې طریقه باندې دا څومره منځونه چې قضا شوي وو دا الله موږ ته معاف کړل. او دویمه طریقه هم دا چې صرف 2 رکعاته منځ وکړي، وایي په دې باندې د 80 کالو عبادت دغه معاف کېږي، ګناهونه معاف کېږي. دا چا ویلي دي؟ د الله نه دی ویلي، رسول نه دی ویلي، صحابو نه دی کړی، تابعینو نه دی کړی، امامانو نه دی کړی. نو دا دي که نه فلیبتکن آذان الانعام، بدعات به په دین کې کوي. او آخر کې 4 نمبر وعده ورسره دا کړې وه او د الله په دربار کې دا دعوه کړې وه چې ولآمرنهم فلیغیرن خلق الله. دا 4 نمبر خبره کړې وه، ولآمرنهم، او زه به ورته امر کومه، زه به دې انسانانو ته چې زما دا کم ملګري دي زه به ورته حکم کوم. نو څه به کوي؟ فلیغیرن خلق الله. د الله په تخلیق کې به تبدیلیانې کوي، د الله تخلیق به بدلی. الله چې په کومه طریقه باندې دا پیدا کړی دی په هغې رضا نه دی، دا چې ښځه ده ځان نه به سړی جوړوي، سړی دی د ځان نه به ښځه جوړوي. په کوم شکل چې الله پیدا کړی دی دا شکل اړو خوښ نه دی. دا تغییر پی خلق الله، تغییر پی خلق الله. دا تغییر پی خلق الله 2 معنی علماو کړي دي. یو معنی کړی ده چې تغییر پی خلق الله نه مراد تغییر فی دین الله، د الله دین به بدلی، یعنی دا مرتد شي، د الله دا دین پرېږدي. یو دا دی. او دویم نمبر مطلب دا تغییر فی خلق الله چې په کومه سانچه کې الله پیدا کړی دی نو هغه سانچه به پرېږدي.
ګوره هر انسان دا ښایسته دی، هر انسان په دې کم قالب کې چې جوړ دی دغسې ښایسته دی. بلکې که تاسو د کائنات ته وګورئ، په دې کائنات کې مختلف څه دي. ګوره په دې کې انسانان دي، په دې کې ګډې دي، په دې کې بیزې دي، په دې کې توتیان دي، په دې کې مرغۍ دي، په دې کې خره دي، اسونه دي. هر یو شی په خپل شکل کې ښایسته دی. ګوره انسان ته خر ووایه جګړه در سره کوي، خو دا خر ګوره په دې خپل شکل کې ښایسته دی، بدنما نه دی. که د انسان سر د خر شول بیا بدي ښکاره کېږي، یا چېرته کې ګډه ده او د هغې دا سر د خر دی خو بدې به ښکاره کېږي. خو دا خر ته چې ګورې نو دا ښه ښایسته دی په خپله باندې. دغه شان دی بیزو ته ګوره، د انسانانو ته ګوره، د ښځو ته ګوره، د مرغو ته ګوره، په دې خپل شکل کې الله ښایسته پیدا کړی دی. خو د ټولو نه ښکلی مخلوق د الله بیا انسانان دي. لقد خلقنا الانسان فی احسن التقویم. دا انسان موږ په بهترین قالب کې پیدا کړی دی، بهترین قالب د انسان دی. بیا د معارف القرآن کې مفتی محمد شفیع رحمه الله